د خیبر بینک د کې پی کې د کلاسپورو صدر یم. موږ درست 14 کلونه په خیبر بینک کې ډیوټي کوو. زموږ چې کوم نور ملګري دي هغه هم پرمننټ دي، زموږ چې باقي د بینک کوم سټاف دی هغه هم پرمننټ دی، خو موږ پرمننټ نه یو. نو موږ د درست 14 کلونه دوی سره نوکري کوو، موږ ورید شو. نو هغې دپاره موږ دا راوکړو چې موږ خپل احتجاج راکړلی او موږ دې پرمننټ کړي. او په موږ باندې چې کوم کارونه کوي هغه په موږ باندې نشته، نه زموږ انشورنس شته دی، نه زموږ نور څه شته. موږ کیش فلو راوړو دلته ملکن ډیویژن کې حالات هم خراب دي. نو که موږ په لاره باندې چا څه شو یا چا وویشتو یا راوشو نو زموږ به بیا هېڅوک ذموار نه وي. نو هغه هم په موږ باندې نشته، دوی په موږ باندې کوي. او زموږ نور ملګري دي کوم کلاسپورو هغه ښه پرمننټ دي، هغوی ته ښه ډېر مراعات میلاویږي او ښه چوټي ورته هم میلاویږي، چوټي ورته هم ډکه میلاویږي چې د هغې اضافي پیسې ورله ورکړي. نو موږ په هغې کې نه یو. موږ ته وایي تاسو زموږ سره نه یې. زموږ په هیډ آفیس کې یو کس دی شیر محمد صاحب، چې هغه د وجې نه هغه زموږ سره په بدنیتۍ باندې لګیا دی او هغه خیبر بینک خپل جاګیر ګڼي. نو هغه د وجې نه زموږ د ټولو کلاسپورو سره دا ظلم کېږي. نو موږ ټول وزیر اعلی صاحب ته هم راوکړو، درخواست وکړو چې موږ دې پرمننټ کړي. خپل ایم ډي صاحب ته هم کړو او موږ ته باقاعده مذاکراتو دپاره 2-3 پیرې لیټرې ولېږلې، خو لیټر زموږ ایم ډي صاحب ته څوک نه ورکوي، هغه په هیډ آفیس کې ورک شي، هغه ته نه رسي. او موږ د دې دپاره نن موږ هړتال کړی په برانچونو کې، خو زموږ سره 7 تاریخ پورې مذاکرات ونه شو. نو موږ به بیا په 11 اکتوبر باندې صوبایي اسمبلۍ مخې ته درنه ورکوو.